پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دی فضیلت کی حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دی فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې کم انسان د هر المنځنه بعد د فرض المنځنه بعد آیات الکرسی وی دغ انسان باندې جنت ته بدرومي خو دومره زر بدرومي که دی وفات کړی شي نو ډایرک معنا د حدیث مطلب دا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم انسان د فرض المنځنه بعد آیت الکرسی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ده و د جنت په منځ کې صرف مرګ واقع ده که دا سړی وفات شي او مړ شي دا سړی به جنت ته ځي په دې باندې عمل لمونږ دپاره ډېر لازم دی او دا حدیث نسائی کې موجود دی او په بخاری شریف کې حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د شپې د ویده کېدو نه مخکې آیت الکرسی ویایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه د پوره الله پاک یو فرشته مقرر کړي چې دی د شر نه او د حفاظت لپاره الله رب العالمین یو فرشته مقرر کړي نو ما عزتمندو دغه آیات لقب آیت الکرسی دی او دې کې د الله پاک صفات ذکر دی او علما ډېرې ژوتې خبرې دي پکې او دا رقم دي فضیلتونه حفاظت دی د شیطان نه کوم انسان چې ویایي او زړه خفه وي د سکون د قلب دپاره ډېر مفید دی که سړي باندې ګبراهټ راځي او آیت الکرسی ویایي الله به ګبراهټ ختم همدا رقم که انسان په غم او په تکلیف کې و آیت الکرسی ویایي الله رب العالمین به یې آیا د غمونه او تکلیفونه ختم که کوم انسان کې بې صبري وي او دا آیت الکرسی وي نو الله پاک دته چې کوم دی صبر توفیق ورکړي نور ډېر فضایل یې دي او آیت الکرسی دا ډېر د فضیلت او ډېر اهمیت والا آیت دی موږ له پکار دا دي چې د هر لمونځ نه بعد چې کله د لمونځ نه فارغ شو